بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 11 نمبر درس دی او په نن درس کې به انشاءالله موږ د 16 اقسامو بیان وایو. سی په فارسی کې 3 ته وایي او 10 چې دی دا 10 ته وایي. نو 16 معنی ده 14 اقسام د قسم جمع ده. نو 16 اقسامو بیان د 16 یعنی د 14 قسمونو بیان. اوس دینه مخکې مونږ 7 اقسام ویلیو او د هغې نه مخکې 6 اقسام ویلیو، د هغې نه مخکې 3 اقسام ویلیو. 3 اقسام 3 قسمونو ته وایي: اسم، فعل، حرف. دې ته 3 اقسام وایي. د کلمې چې کوم 3 قسمونه دي اسم، فعل، حرف، هغې ته 3 اقسام وایي. بیا 6 اقسام څه ته وایي؟ ثلاثي، رباعي او خماسي. د دې دریو چې کوم هغه دوه قسمونه دي که نه، نو هغه هم چې ورسره کې نو هغې ته بیا 6 اقسام وایي. ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید فی. رباعي مجرد، رباعي مزید فی. خماسي مجرد، خماسي مزید فی. نو دا 6 قسمونو ته دغه وایي 6 اقسام وایي. اوس دې نه پس 7 اقسام، نو ما هغه 7 اقسام ډېر تفصیل سره ووي. هغه شعر اول یاد کړئ، انشاءالله بیا به تاسو ته مکمل یاد وي. شعر دا دی چې صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. نو دا 3 اقسام دې ته 7 اقسام وایي. نو دا 7 اقسام هم مکمل شو، د هغې تعریفات هم وشو، د هغې یوه نقشه ول جوړه شوه او بیا د هغې کې د یو تعریف او بیا د هغې قسمونه، بیا د هغې مثالونه، وجه تسمیه، ټول تفصیل سره بیان شو. نن به انشاءالله مونږ 16 اقسام وایو. 3 ته وایي او 10 چې 10 ته وایي. نو 16 یعنی 14 قسمونو، د 14 قسمونو بیان شروع شو. نو دا 14 قسمونه چې دي دا ټول د مصدر نه جوړیږي. ګورئ د اسم 3 قسمونه دي: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. اسم جامد څه ته وایي؟ چې نه په خپله د چا نه جوړ وي، نه د نه بل څوک جوړیږي. لکه مثلا رجلون، لکه اسم ذات ته وایي، د ذات چې کوم اسم وي که نه دغه وي. لکه اوس قلم دی، نو دا قلم نه د چا نه جوړ دی، نه د نه بل جوړیږي. کتاب دی، نه د چا نه جوړ دی، بل نه د ده نه جوړیږي. دغه دی دا رجل دی، رجل سړي ته وایي، نه د چا نه جوړ دی، نه ترې څوک جوړیږي. یعنی نه د یو لفظ نه دا رجل جوړ دی، نه د ده نه بل لفظ جوړیږي. فرس، اس ته وایي، اس دا هم د اسم ذات، دا هم د یو ذات نوم دی. نو دغه ته اسم جامد وایي. اسم مصدر څه ته وایي؟ اسم مصدر داسې اسم ته وایي که نه چې د چا نه خو په خپله نه جوړیږي، خو ده نه ډېر اسمونه جوړیږي، ده نه نور شیزونه ډېر جوړیږي. نو مصدر داسې اسم ته وایي چې په خپله د چا نه نه جوړیږي، خو ده نه ډېر جوړیږي. نو دلته کې د علم الصرف والا وایي چې د ده نه 14 څیزونه جوړیږي، د مصدر نه دلته 14 څیزونه جوړ دي. مشتق معنی ده چې جوړ شوی وي دی. مشتق معنی لکه مونږ وایو د مصدر نه 14 څیزونه مشتق شوي، یعنی 14 څیزونه تی جوړ شوي دي. مشتق یا اشتقاق، اشتقاق دا د مشتق نه جوړ شوی او د مشتق معنی را جوړیږي. صحیح ده جی. نو د مصدر نه مونږ تعریف لیکلی دی، د مصدر نه 14 څیزونه مشتق کیږي یعنی جوړیږي. د مصدر نه 14 څیزونه مشتق کیږي یعنی جوړیږي. نو د مصدر نه 14 څیزونه جوړیږي ځکه چې معنی ډېرې زیاتې وي. معنی ډېرې زیاتې وي نو د یوې کلمې یعنی مصدر نه نشوي جوړېدی. معنی ډېرې زیاتې وي نو دا ټولې معنی چې دی دا د یو مصدر نه جوړېدي. نو د دې مصدر نه بیا 14 څیزونه جوړ کړه. نو د هر یو څیز، د هر یوې معنی دپاره یو څیز مقرر شو یا د هر یو څیز خپله معنی ده. نو د دې وجې نه د مصدر نه د 14 څیزونو اشتقاق وشو. اشتقاق معنی ده چې مشتق شو، جوړ شو. د دې مصدر نه 14 څیزونه جوړ شو یعنی 14 څیزونه جوړیږي. ټیک شوه. نو د مصدر نه 9 فعلونه جوړیږي او 6 اسمونه جوړیږي. اسما د اسم جمع ده، اسم نوم ته وایي. او یعنی 9 فعلونه د مصدر نه جوړیږي او 6 اسمونه جوړیږي. نو اوس د هغې د 9 فعلونه او 6 اسمونه دا مې بیل لیکلي دي. 9 فعلونه د مصدر نه چې جوړیږي نو د مصدر نه فعل ماضي جوړیږي، د مصدر نه فعل مضارع جوړیږي، د مصدر نه فعل نفي جهد جوړیږي، د مصدر نه فعل نفي جوړیږي، د مصدر نه فعل امر جوړیږي، د مصدر نه فعل نهي جوړیږي، د مصدر نه فعل تعجب جوړیږي. د دې هر یو به اوس خپل تعریف کوو جی. بیا 6 اسمونه هم د مصدر نه جوړیږي. د مصدر نه اسم فاعل جوړیږي، د مصدر نه اسم مفعول هم جوړیږي، د مصدر نه صفت مشبه هم جوړیږي، د مصدر نه اسم ظرف هم جوړیږي، د مصدر نه اسم علم جوړیږي او د مصدر نه اسم تفضیل هم جوړیږي. نو دا 9 فعلونه تی جوړیږي د مصدر نه او 6 اسمونه جوړیږي. ٹھیک شو جی. اوس تعریفات فعل،
اوس دا چې کوم اوه فعلونه ته جوړیږي اول د دې تعریفات لیکو د دې تعریفونه لیکو او د هغې مثال لیکو او بیا به انشاءالله په بل درس کې دا شپږ اسمونه چې دي دغه به بیا لیکو ټیک شوه نو تعریفات فعل یعنی د فعل تعریفونه چې کوم دا کم افعال چې تعریفات افعال چې کوم فعلونه دا اوه فعلونه جوړیږي د مصدر نه کنه نو اوس په د هر یو د فعل ماضي به ځان له تعریف وي مثال به بیا لیکو د فعل مضارع به ځان له تعریف او مثال وي د فعل نفي جحد به ځان له تعریف او مثال وي نو راځئ چې دغه تعریفات اوس زده کړو د فعل نفي د فعل ماضي تعریف چې د مصدر نه کوم فعل ماضي جوړیږي نو د هغې تعریف وایو دي د فعل ماضي تعریف یعنی فعل ماضي هغه فعل وي فعل ماضي هغه فعل وي چې یو کار پکې په تیره شوې زمانه کې شوی وي چې یو کار پکې یعنی تیره شوې زمانې ته فعل ماضي وایي موجوده زمانې ته هم فعل مضارع وایي او راتلونکې زمانې ته هم فعل مضارع وایي یعنی اوس دا حال دی که نه حال اوس چې زه کومې خبرې کوم دا فعل مضارع راځي او چې کومې خبرې مې نه کړې اوس به کومه نو هغه هم په فعل مضارع کې راځي حال او مستقبل یا حال یا موجوده یا د حال ته موجوده هم وایي یا مونږ موجوده ته حال وایو اوس موجوده زه خبرې کومه دا موجوده زمانه ده یعنی اوس دا حال دی حال او یو مستقبل راتلونکې زمانې ته وایي راتلونکې وخت ته وایي زمانه وخت ته وایي ښه نو تا ته اوس وایي د فعل ماضي تعریف فعل ماضي هغه فعل وي چې یو کار پکې په تیره شوې زمانه کې شوی وي چې یو کار پکې تیر شوی وي اوس که یو منټ مخکې یو کار شوی نو هغه فعل ماضي شوه اوس دا بره سبقونه ما وښوده که نه هغه فعل ماضي ته واوړېده اوس چې کوم خیمه دا مضارع ده او یا به دا ښکته سبقونه خیم نو دغه مضارع کې راځي نو فعل ماضي هغه فعل وي چې یو کار پکې په تیره شوې زمانه کې شوی وي لکه ضربه نو ګوره هغه یو سړي وخل وکړه په تیره شوې زمانه کې هغه یو سړي وخل وکړه نو اوس خو لګیا نه دی کوي خو نه که نه وی کړه نو که هغه اوس یو منټ مخکې کړي او که لس منټه مخکې کړي وي او که ګنټه مخکې کړي او که ورځ مخکې کړي دي خو وخل یې وکړه ټیک شوه نو دا ضربه فعل ماضي ده د ده معنا سره هغه یو سړي وخل وکړه په تیره شوې زمانه کې یعنی وخت تیر شوی په تیر شوي وخت کې اوس که هغه وخت یو ګنټه مخکې تیر شوي او که یو سیکنډ مخکې یعنی یو منټ مخکې تیر شوي او که یو ورځ مخکې تیر شوي او که یو میاشت مخکې تیر شوي خو هغه دا بس دې ته ماضي مطلق وایي مطلق هغه وایي چې بس کار پکې وشو نو که اوس شوی وي او که لس ورځې مخکې شوی وي او که شل ورځې مخکې شوی وي او که ګنټه مخکې شوی وي ټیک شو جي نو فعل ماضي هغه فعل وي چې یو کار پکې په تیره شوې زمانه کې شوی وي لکه ضربه هغه یو سړي وخل وکړه په تیره شوې زمانه کې اوس د فعل مضارع تعریف فعل مضارع هغه فعل وي چې یو کار پکې په موجوده یا په آینده زمانه کې کیږي لکه اوس په موجوده حال هغې موجوده وخت ته اوس دا زه لګیا دا موجوده وخت دی نو دې ته حال هم وایي نو حال یا مستقبل آینده وخت راتلونکي وخت ته وایي نو هغې ته موږ آینده هم وایو مستقبل هم ورته وایو استقبال هم ورته وایي او راتلونکي زمانه هم ورته موږ پښتو کې وایو نو فعل مضارع هغه فعل وي چې یو کار پکې په موجوده یا په آینده زمانه کې کیږي لکه یضربو معنا ده هغه یو سړی وخل کوي اوس لګیا دی وخل کوي دا موجوده وخت کې یا به وخل وکي په آینده زمانه کې یعنی راتلونکي وخت کې یا اوس لګیا دی وخل کوي او یا به مازدیګر یا یو ګنټه پس یا به چې دی اوس لږ ساعت پس وخل وکړي نو هغه مستقبل شو آینده زمانه استقبال مستقبل آینده راتلونکې دا ټولې نومونه ورته موږ وایو نو وخل کوي معنا ده چې اوس لګیا دی وخل کوي او یا به وخل وکړي په آینده زمانه کې نو دا د فعل مضارع تعریف شو اوس وایي فعل نفي جحد تعریف اول زده کوو جي فعل نفي جحد څه ته وایي جي فعل نفي جحد هغه فعل وي چې د فعل مضارع معنا ماضي منفي ته واړوي هغه فعل ته وایي چې یعنی دا ګورئ دا لم نه دی لم لما لام امر لا نهي ان شرطیه دا پنځه دي خو په دې کې دا اول نه چې لم نو دا لم څه کار کوي یو خو فعل مضارع په کومو صیغو باندې چې پیش وي که نه هغې له جزم ورکوي هغې هغه پیش ختموي هغه جزم ورکوي او چې کوم اوو صیغو کې نون اعرابي دی که نه نو هغه نون اعرابي ورله ختموي نو هغې ته فعل نفي جحد وایي
او د فعل مضارع معنی چې ده کنه مضارع موجوده وخت یا راتلونکي وخت وي خو د دې موجوده یا د راتلونکي وخت دا معنی چې ده کنه دا ماضي ته واړی یعنی تیر شوي زمانې ته دا لم نه دی په فعل مضارع داخليږي او د فعل مضارع معنی ماضي منفي ته اړی ماضي منفي ته اړی او تاکید پکې وي نو تا ته اوس وایي فعل نفي جحد هغه فعل وي چې د فعل مضارع معنی ماضي منفي ته واړی ماضي منفي ته واړی لکه لم یضرب دا یضربو معنی ده هغه وخل کوي یا به وکي مضارع ده نو د دې معنی ده هغه وخل کوي اوس په موجوده وخت کې یا به راتلونکي وخت کې وخل وکي خو چې د ده نه مخکې کله لم داخل شي نو د دې یضربو په دې با باندې چې کم پیش شي نو د دې لم د وضع هغه پیس ختم شو جزم شو لم یضرب شو او معنی م ورله د موجوده یا د راتلونکي زمانې دا ختمه کي معنی ورله ماضي ته واړی لم یضرب هغه یو سړي وخل اونه کړه نو ګوره معنی ماضي ته واړوله هغه یو سړي وخل اونه کړه خو ګوره په دې لم کې ګوره ډېر زیاته تاکید وي ها یو ما د ماضي لپاره استعمالیږي لکه ما ضربه هغه وخل اونه کړه ٹھیک شوه او یو لم یضرب نو دا ما چې دی دا د ماضي باندې داخلیږي او د هغې معنی هغه وخل اونه کړه نو دا ساده ده دې کې دونه زور نشته تاکید پکې نشته او لم یضرب دا لم په فعل مضارع داخلیږي او د مضارع معنی ماضي ته اړی خو دې کې دننه زور وي هغه زور په الفاظو کې نه بیانیږي نو ګورئ لم یضرب معنی هم ده هغه یو سړي وخل ونه کړه د ما ضربه معنی هم د هغه یو سړي وخل ونه کړه او د لم یضرب معنی هم د هغه یو سړي وخل ونه کړه خو په دې لم یضرب کې ډېر زیات زور دی تاکید دی هغه په الفاظو کې نه بیانیږي نو د هغې معنی هم د ماضي منفي په شانتې معنی کیږي د لم یضرب معنی هم د ماضي منفي په شانتې کیږي او دا لم چې دی دا د فعل مضارع معنی ماضي ته اړی او یو لا یضربو معنی د هغه یو سړی وخل نه کوي یا به اونه کي دا مضارع منفي ده او ساده منفي ده هغه یو سړی اوس وخل نه کوي یا به راتلونکي وخت کې وخل نه کي نو هغې لپاره به لا یضربو استعمالی لا به استعمالی لا یضربو او ما چې دی دا د مضارع دپاره استعمالیږي ما د مضارع نفي دپاره استعمالیږي دا ما چې دی دا د ماضي منفي دپاره استعمالیږي لا د مضارع منفي دپاره استعمالیږي او لم چې دی لم دا په فعل مضارع باندې داخلیږي خو د فعل مضارع معنی ماضي ته اړی ٹھیک شو جی لکه ګورئ ما ضربه دلته کې به درته زه ولیکمه دا دی ګورئ ما ضربه د ما ضربه معنی ده هغه وخل اونه کړه دا ساده معنی ده هغه وخل ونه کړه او بل دی لا یضربو هغه وخل نه کوي یا به اونه کي ټیک شوه هغه وخل نه کوي یا به اونه کي او یو دی لم یضرب دا د یضربو نه دا لام لري کی دا لا لري کی او د ده په ځای لم استعمال کی لم یضرب ٹیک شوه نو د ګورئ دا لا یضربو دی دا لم یضربو دی نو لا یضربو کم تاکید نشته ما ضربه کم تاکید نشته خو د ما ضربه معنی د ماضي ده د لا یضربو معنی د موجوده یا د راتلونکي وخت ده د ما ضربه معنی د هغه وخل اونه کړه د لا یضربو معنی د هغه وخل نه کوي یا به اونه کي د لم یضرب معنی هم د هغه وخل اونه کړه نو د ما ضربه او د لم یضرب د دې دواړو معنی یو شانتې ده خو په ما ضربه کې تاکید نشته او په لم یضرب کې ډېر زیات تاکید دی لکه قرآن کې الله پاک فرمایي که نه لم یلد ولم یولد لم یلد چې الله پاک نه څوک یعنی نه د الله پاک نه څوک پیدا شوي ولم یولد او نه الله پاک څوک پیدا کړي نه الله پاک د چا نه پیدا شوی نه الله پاک څوک پیدا کړي دي ولم یکن له نو ګورئ هلته کې ما یا لا نه ده استعمال کړی لم استعمال کړی نو لم کې ډېر زیات تاکید دی د نفي تاکید دی پکې نفي تاکید نو دغې دپاره ګورئ یو دی ما ضربه هغه وخل ونه کړه یو دی لا یضربو هغه وخل نه کوي یا به ونه کي یو دی لم یضرب هغه وخل ونه کړه او یو دی لن یضربه هغه به هرگز وخل نه کوي لن یضربه هغه داسې لیکلی کېږي لن یضربه هغه لن سره استعمالیږي لن یضربه نو هغه مضارع له نصب ورکوي دا لن چې دی دا مضارع له نصب ورکوي نو دې ته نفي بلن وای نفي بلن دی دې ته نفي ماضي وای دې ته نفي مضارع وای دې ته نفي جحد وای دا لم یضرب ته نفي جحد وای لا یضربو ته نفي مضارع وای ما ضربه ته نفي ماضي وای او لن یضرب ته نفي بلن وای ٹھیک شو جی
نو تا ته دغه یادی وایي نفي جهد د نفي جهد تعریف یې زده کړه. نفي جهد هغه فعل وي چې د فعل مضارع معنا ماضي منفي ته اړی، لکه لم یضرب هغه یو سړي وهل ونه کړه. اوس درته وایي د نفي د فعل نفي تعریف. اوس درته فعل نفي یادی. فعل نفي مؤکد، مؤکد معنا چې تاکید پکې راولي. بلن د لن په ذریعه، یعنی مؤکد بلن د لن په ذریعه تاکید. نفي بلن هغه فعل وي چې د فعل مضارع معنا مستقبل سره خاص کی. دا لن چې دی که نه دا د فعل مضارع نه د موجوده وخت دغه لرې کی، د موجوده وخت یې لرې کی، د راتلونکي وخت سره خاص کی. دا لن د مضارع نه موجوده وخت لرې کوي او راتلونکي وخت سره خاص کوي. د مضارع باندې چې کله لن داخل شي نو بیا به د موجوده وخت معنا نه کوي، د راتلونکي وخت معنا به کوي. او د نفي معنا به وي تاکید به وي پکې، او موږ به وایو هرگز یا بالکل نه، بالکل نه. ٹھیک شوه؟ نو ښه جي تا ته اوس وایي چې د فعل نفي مؤکد بلند هغه فعل وي چې د فعل مضارع معنا مستقبل سره خاص کی او تاکیدي نفي پکې پیدا کی. یعنی نفي پکې پیدا کی خو نفي کې ډېر تاکید وي، لکه لن یضرب. نو دا لن چې دی دا هم په فعل مضارع داخلیږي. ګورئ موږ وایو فعل مضارع داخلیږي، مطلب دا دی چې دا فعل مضارع ده دې سره دا لن لګي. نو موږ وایو دا لن فعل مضارع سره لګي، خو کتابي انداز کې وایو لن په فعل مضارع داخل شو. مطلب دا دی چې دا فعل مضارع سره لګي، دا بل ماضي سره نه لګي. نو لن چې دی دا فعل مضارع باندې داخلیږي او معنا ورله مستقبل څخه خاص کی او تاکیدي نفي پکې پیدا کی. نو ګورئ هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي. لن یضرب هغه یو سړی به هرگز وخل نه کوي. لن یضرب هغه دواړه سړي به هرگز وخل نه کوي. لن یضربو هغه ټول سړي به هرگز وخل نه کوي. نو دا لن چې دی دا د پیش والا د مضارع چې کوم صیغو په آخري حرف باندې پیش وي نو هغې له زبر ورکوي. دا اوس یضربو دی، یضربو، نو دنه لن یضربه کو، دله زبر ورکو. او چې د کومو صیغو په آخره کې نون وي، نون اعرابي، نون اعرابي، نو د هغې نه نون اعرابي ختموي. نو څلور د تثنیې صیغې دي په هغې کې نون اعرابي دی، دوه د جمع مذکر دي، یو د غایب او یو د جمع، او یو د واحد مؤنث حاضر ده. نو دغه اوو صیغو نه نون اعرابي ختموي. او د جمع مؤنث چې کوم دوه صیغې دي یضربنه تضربنه، یضربنه تضربنه، نو دې ته هېڅ هم نشي ویلی. دې کې لفظي تبدیلي نشي راوستی، معنوي تبدیلي پکې راوستی شي. نو دا د دغې غونته تعریف و. اوس د فعل امر تعریف. فعل امر هغه فعل وي چې د یو کار د کولو حکم پکې وکړی شي. زه تا ته وایم کښېنه، نو تا ته ما دا ناسته یو کار دی، ما تا ته د دې کار کولو حکم وکړو چې ته کښېنه. زه تا ته وایم خبرې مه کوه، نو تا ته مې د خبرې نه کولو دا نهي شوه. اوس درته وایم خبرې کوه، نو اوس مې درته د خبرې کولو حکم وکړو. زه درته وایم لیکل کوه، نو د لیکل کولو حکم مې وکړو. درته وایم کښېنه، نو د ناستې حکم مې درته وکړو. نو د یو کار د کولو حکم ته امر وایي، فعل امر وایي. ٹھیک شوه؟ د فعل امر تعریف. فعل امر هغه فعل وي چې د یو کار د کولو حکم پکې وکړی شي، لکه اضرب ته وهل وکړه، اضرب ته وهل وکړه، اجلس ته کښېنه، اکتب ته لیکل وکړه، اقرأ ته ووایه. ٹھیک شوه؟ نو دا دې ته فعل امر وایي. اوس فعل نهي یو نفي وي یو نهي وي. نفي چې دی که نه چې یو کار نه وي شوی هغې ته نفي وایي. او چې چاته ووایي چې دا کار مه کوه، د یو کار نه کولو حکم ته زه پکې تا ته حکم کوم چې ته به دا کار نه کوې، ته به خبرې نه کوې، ته به نه کښېنې، یا ته به نه ودرېږې، یا ته به لیکل نه کوې، یا ته به سبق نه وې. نو ګورئ د کار نه کولو حکم درته کوم. نو چې د کار نه کولو حکم پکې وي هغې ته نهي وایي، نهي. ٹھیک شوه؟ او چې د یو کار نه وي شوی نو هغې ته نفي وایي. نو نفي او نهي کې لږ غونته کې فرق پکار دی. نفي څه ته وایي؟ چې یو کار نه وي شوی هغې ته نفي وایي. لکه ما ضربه هغه وهلو نه کړه، نو دې ته فعل نفي وایي. او فعل نهي څه ته وایي؟ چې زه تا ته یا ته ما ته د یو کار نه کولو حکم وکړې. ته ما ته وایې چې سبق مه وایه، نو تا ما ته د یو کار نه کولو حکم وکړو. ته ما ته مه ودرېږه، نو تا ما ته د یو کار نه کولو حکم وکړو چې ته دا کار مه کوه، ته دا ودرېدل مه کوه، یا ته ناسته مه کوه، یا ته چې دی لیکل مه کوه. نو دا تا د یو کار نه زه منې کړم. نو د یو کار نه منې کولو ته نهي وایي. ٹھیک شوه؟ نو د فعل نهي تعریف. فعل نهي هغه فعل وي چې د یو کار د نه کولو حکم پکې وکړی شي، لکه لا تضرب ته وهل مه کوه، لا تجلس ته مه کښېنه، لا تکتب ته لیکل مه کوه، لا تنصر ته مدد مه کوه، لا تجلس
ته مه کښېنه، لا تقرأ ته مه وایه، ټیک شوه، نو دې ته فعل نهي وایي. ټیک شوی، دا شپږ شو. اوس د فعل تعجب تعریف، چې فعل تعجب څه ته وایي جی؟ فعل تعجب هغه فعل وي، فعل تعجب هغه فعل وي چې د یو چې د کم په وجه، چې د کم فعل په وجه په یو څیز تعجب وکړی شي، چې د یو کار په وجه په یو څیز تعجب وکړی شي، لکه ما احسنه، هغه څومره ښه دی، هغه څومره ښه دی. ټیک شوه، نو ګورئ د هغه د په ښه والي باندې ما تعجب وکړو، حیران شوم ورته. ٹھیک شو. اوس تا ته وایي تعجب څه ته وایي، د تعجب تعریف درته کوي. فایده کې لیکي وایي تعجب، دا جیم دی، وایي تعجب د عجب نه جوړ شوی دی، تعجب د عجب نه جوړ شوی، او عجب د داسې څیز علم ته وایي چې انسان هغه څیز مخکې نه وی لیدلی. لکه په اول ځل څوک یو څیز وویني نو هغې ته حیران شي، اوهو څومره ښکلی دی، اوهو څومره غټ دی، اوهو څومره بهترین دی. ٹھیک شوه، نو انسان چې یو څیز ته حیرانه شي هغه حیرانتیا ته تعجب وایي. نو د هغې دپاره د صرفیانو د صرف ماهرینو هغې دپاره صیغې استعمال کړي دي، لکه ما افعله وافعل به وفعله. نو دا درې صیغې دي والله. ما افعله هم ورله استعمالیږي، افعل به هم ورله استعمالیږي، وفعله هم ورله استعمالیږي. نو دا درې صیغې دا د تعجب استعمالیږي. نو دا د افعالو تعریفاتو، د فعل ماضي تعریف، د فعل مضارع تعریف، د فعل نفي جهت تعریف، د فعل نفي تعریف، د امر تعریف، د نهي تعریف، د تعجب تعریف. نو دا ګورئ دا اوه معنی چې کوم افعالو که نه دا د مصدر نه جوړیږي. نو په سیزده اقسامو کې د مصدر نه چې کوم اوه فعلونه جوړیږي د هغې تعریفاتو شو. انشاءالله بیا چې د مصدر نه کوم شپږ اسمونه جوړیږي نو د هر یو به انشاءالله بیل بیل تعریف او مثالونه لیکو انشاءالله. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.